फंड्स کې لکه تاسو کولای شئ چې د ټیکس سایز زیات کړئ یا کم کړئ، کولای شئ چې د فند سټایل کم او زیات کړئ، کولای شئ چې دلته د ټیکس کلر تغییر کړئ. دلته نو بس د لیکنې ټولې کیسې دلته شته. موږ لیکو about Zix. کنټرول بی سره بلا ټایټل بولډ کو. اولنې اپشن دی کې راځي فند سټایل. ور په دې چې کلیک کو کنه ډېر بلا شی فندز موږ سره راغلل. لکه اوس کو وګورو ایریل بلیک دا یو فند دی، ټایمز نیو رومن، ایریل، سیگو، یو آی، کالبری لایټ، دا ټول دا فنټونه دي. او نور دلته ډیر انسټال دی خپل، بس ته دلته لاندې راځه دا ټول د انګلیش فنډز دي چې کوم د ټیکس د لپاره اپلای کوو نو دې نه اپلای کولی شي. وګورئ یو څو سټنډرډ فنډز چې دي هغه دا دي چې موږ تاسې انګلیش کې ترې ډېر استفاده کوو. یو ټایمز نیو رومن دغه فنډ ډېر استعمالیږي، یو ایریل فنډ ډېر استعمالیږي، بل سیگو یو آی فنډ ډېر استعمالیږي، بل کالبری لایټ دغه فنډ ډېر استعمالیږي. دغه فنډز دي چې دې نه استفاده او د بیگ ټایټل دپاره چې دی ایریل بلیک سټایل ډېر استعمالیږي. مثلا ګوره دا ټایټل دی دې ته ټایم نیو رومن سټایل ورکو او دا انتخابو دې ته هم ټایمز نیو رومن سټایل ورکو. لاندې لیکو مثال تھینکس فار یا بس لیکو تھینکس. نو که دې تھینکس ته داسې یو فنټ ورکو که نه مثال مونوټایپ کرسیا راځي راځي راځي. وعلیکم السلام. چوکۍ شته؟ ښه نو که تاسې ګورئ لکه اوس عام فنډ چې کوم دی چې هغه باید هر کس په اسانۍ سره ریډ کی ویل ولي، هغې دپاره موږ ټایمز نیو رومن، ایریل، سیگو، یو آی دا فنډ استعمالو. خو چې خاص لیکنې لکه تھینکس، ټو بی کنسیډرډ، ګوډ آف لک، لک آف ګوډس وغیره او داسې کم نور بعضې ورډز یا سینټنسز چې هغې ته بیا نور مختلف فنډز یوز کولی شي. ښه هغه به مخکې تشریح شي درته راځي. دې دپاره موږ سره شارکټ چې دی لکه یو ټیکس الایمنټ کنه د الایمنټ وي، که سنټر ته یو ټیکس راولو کنټرول ای د دې شارکټ دی، که ښي طرف ته یو ټیکس راولو کنټرول آر د دې شارکټ دی، او که دا ټیکس موږ چپ طرف راولو کنټرول ایل د دې شارکټ دی، کنټرول ایل. دا وروسته تشریح کیږي درته بیا. نو خبره زمونږ استاسې په ورډ کې وه او په هوم ټیب کې د فنډس ریلیټډ خبره وه که نه چې فنډس مطلب د لیکنې سټایل. اوس که دې ته موږ دا مونوټایپ سټایل ورکو تاسې به مطلب عام چپټرونه یا کتابونه په انګلیش کې داسې فنډ کې ونه ګورئ چېرته، صحیح ده؟ نو هغې دپاره به دغه ټایمز نیو رومن او دغه فنټونه استعمالیږي. سایز موږ او تاسې کله چې یو پرنټ کوو نو ټیکس ته اندازه ورکوو، سایز ورته ورکوو. اباؤٹ زیکس عنوان دی، ټایټل دی، به دې ته 14 اندازه صحیح ده او دا لاندې متن دی دې ته باید 14 اندازه ورکو. لکه سټنډرډ یا اصول دا دي که نه، اصول دا دي چې عنوان باید 14 اندازه ولري او متن یا باډي ټیکس چې دی دا باید 14 اندازه ولري.
باقی نو ورډ کې ته کولی شي چې دلته 100 اندازه هم دې ټیکس ته ورکې، دلته 200 اندازه هم دې ټیکس ته ورکې، 400 اندازه هم ورته ورکې، 1638 پوینټه پورې اندازه یو ټیکس ته ورډ کې ورکول کېږي، 1638 پورې. 1638 داسې یو اندازه ده چې تاسې کچې ته A3 سایز ورکه واخلئ، لینډسکیپ کې به ایله یو توری پرنټ شي. دا ډېره غټه اندازه ده که نه؟ نارمل یا عامه چې دی ټیکس ته موږ 16 20 28 22 دغې پورې اندازې ورکوو. اوس که فرض که موږ داسې وکړو، زه لیوټ ته راځم، اورینټیشن کې زه لینډسکیپ ورکه اخلم. لینډسکیپ معنا افقي، یو خو عمودي ورکه یې ولاړه، همدا ورکه چې کله ته راوالې داسې کېږي داسې وایي لینډسکیپ. موږ لیکو که نه ماس، دې اندازه څومره موږ اخیستې ده 300. دا خو ډېره زیاته ده، فکس 300 به یې کو نه 290 به یې کو، 290 نه 280. تاسې ګورئ په یو A4 ورکه کې څو توري پرنټ کېږي؟ یوازې اوس 3. لکه اوس موږ د شیشو باندې بعضې ورکې لګولي که نه، ماس پروګرام لاندې بیا موږ په ټیکس باکس کې لیکلي په دې ټایم یا ډیټ شروع کېږي. دغه ځایانو کې بیا د غټو اندازو نه استفاده کېږي. او که چېرته عام ټیکس لیکو نو عام ټیکس کې بیا 14 14 12 18 دغسې اندازې به کاروو. په دې باندې پوه شو تاسې؟ ګوره دیزې کې کولی شي چې ټیکس ته سایز ورکوي. ښه 8 9 10 11 12 14 14 18 20 22 24 26 28 26 دا او دا او پسې ځه مخکې. موږ که د یو ټیکس سایز د شارکټ په واسطه زیاتو کمو هم کولی شو د کیبورډ شارکټ په ذریعه باندې. څنګه؟ ګورئ، کله چې یو ټیکس تاسې انتخاب کړئ نو تاسې به ونیسئ کنټرول، او کنټرول سره دا چې کوم کلوز بریکټ دی دا دې سره غټیږي سایز ده، او کنټرول اوپن بریکټ سره سایز کمیږي. دا څه دی؟ شارکټ دی. bold, bold means چاغ غټ. لکه عموما اوس موږ دلته دې ته 14 اندازه ورکړه، دې ته هم چې دی 14 اندازه ورکړه، او دا مو واخیسته ایریل سټایل. نو دغه عنوان باید لږ داسې چاغ غټ باید ښکاره شي که نه، باید بولډ وي. بولډ نو دې سره به لږ دا به ډاډه پرنټ کېږي، سټرانګ به پرنټ کېږي. کنټرول بی د دې شارکټ دی، بولډ شارکټ چې دی کنټرول بی دی. یعنی که تاسو یو ټیکس بولډ کوئ نو هغه به سلیکټ کړئ او د کیبورډ نه به کنټرول بی بټنه پریس کړئ. که بیرته بولډ نه وباسئ نو کنټرول بی به بیرته پریس کړئ، بولډ نه به ووځي. اټالیک، اټالیک دې ته وایي چې دا ټیکس لږ مایله که داسې. اکثره بعضې وخت موږ د لیکنې په آخر کې لیکو که نه یادونه نوټ، هغه یادونې نوټ ته موږ داسې یو سټایل ورکوو چې هغه لیکنه داسې لږ مایله شي. کنټرول آی د اټالیک شارکټ دی. څه؟ یعنې که زه مثال ولیکم نوټ the above text is very important. دا سلیکټ کوو، کنټرول آی اټالیک، کنټرول آی نن اټالیک. انډرلاین، مثلا دې ټیکس لاندې یو خط راوله،
او دا خط ډبل کا ډبل ډاټ ډیش دا لاینو سټیلونه دی بیا او د لاین ته کومه سي رنگ ورکې مثال ریډ ولکه بعضی وخت کې تاسو سره یو لاین یو لیکنه یو ټیکست ډیر مهمي نو ته کولای شي چې هغه دې نه انډرلاین کی مختلف انډرلاین نه یوز کولای شي او دې ته بیا رنگ هم ورکولای شي چې باید څنګه رنگ دی ولري کنه مثال green or something else دې شرکت څه دی کنټرول یو یعنی کله چې انډرلاین کو نو موږ باغه ټیکس انتخاب کو او کنټرول یو به کیبورډ نه پریس کو څه کنټرول یو اوکے ورپسې راځي دلته straight through line موږ د لیکو کنه احمد شاه بابا was an Afghan احمد شاه بابا was an Afghan دا جمله صحیح ده غلط ده according to English grammar ها احمد شاه بابا were Afghan men excellent so it's wrong I think yes it's wrong نو د دې د پاسه موږ داسې یو ستریک تھرو لاین راکش کاږو کنه خیال هم شته دی خبره ته ورډ کې د ستریک تھرو لاین مقصد دا دی چې کله د یو ټیکست د پاسه د یو خط کشي نو تی بیا نو کوم ځای کې استعماله اټس اوپن ټو یو سبسکرپټ موږ لیکو مثال H2O دا دو باید د H په قاعده کې راشي دته سبسکرپټ وي سب مینز لاندې موږ لیکو x مربع یعنی x په توان د 2 کنه دغه څه کسی چې کله راځي نو بیا به سب او سوپر نه استفاده کوو چون ورډ کې د ریاضي چپټر لیکلو د پاره په انزرټ کې خپل سیستمونه لرو منګه جذرونه دي انټیګرالز دي لوګاریتم دي ساين کوساين میټرکس او چې دا ټول انزرټ کې تاسو ترازی خدا صرف دیږي کې یو ټیکس یا نمبر سبسکرپټ کول یا سوپرسکرپټ کول نو دا دوا آپشن استفاده کیږي لپاره کلیر آل فارمیټینګ معنی د څه دا کچې ته یو ټیکس انتخاب شي او دې ته موږ یو کلر ورکو دا بولډ کو دا انډرلاین کو په دا سټایل شونو سایز رنگ بولډ اټالیک دا څه دی نو کچې ته دا ټول انتخاب کم او په کلیر آل فارمیټینګ کلیک کم نو دې ته چې ما څومره سایز ورکړیو څومره مطلب څومره فارمیټینګ چې مې وته ورکړیو هغه ټول ته نه لمن زلاړو عادي حالت کې پات شو دا څنګه استاد سي د نن ورځې درسو سبب له خیر سره نور د غلاندې باقی درس بیا مخ کې پیو خدایات ساتي چې موږ تاسو 2021 افیس انسټال کړي دا وایو صحیح ده تاسو په خپل کمپیوټر کې 2021 افیس انسټال کړئ ځکه شاید بیا بعض اپشن فرق ولري 2021 نو بیخي لیټیسټ دی نن مایکروسافټ ورډ پروګرام کې هوم تا او رازو فونټس تا نن موږ تاسو د ټیکس افیکټس ان ټایپوګرافي وایو ټیکس افیکټس کې افیکټس مطلب څه شی وي لکه آوټلاین کلر یعنی مطلب ټیکس ته بارډر ورکول هغه ته رنگ ورکول دا یو افیکټ دی شیډو لکه یو ټیکس ته شاته یو سویره ورکول گلو شاته ټیکس ته رنگ اچول او د سی بازي نور کم سټایلونه چې موږ ټیکس ته ورکو ام دې ته سویل شي ټیکس افیکټس ګورئ لکه مثلا موږ لیکو افغانستان
دې ته مونږه یو افیکټ یعنی یو سټایل ورته ورکوو لکه فار ایگزامپل دا سټایل به ورته ورکو لږ به دا سایز انکریز کو دې ته مونږ نور بعضې افیکټس اوس ورکوو لکه د دې باید ګر چاپیره د بارډر کلر څنګه وي د بارډر رنګ باید د دې چې دی هغه باید ډارک ریډ یا ګوره مختلف کلر دی که نه باید ریډ وي دغه شان شیډو هم دا ټیکس باید ولري شاته یو سویری باید دا ټیکس ولري په دې اندازه کې دغه شیډو ته نه یو څه ناڅه باید ډسټنس یا فاصله باید ولري لکه تاسو به د شیډو آپشن ته راشئ دیزی کې تاسې ورته ووایئ چې مطلب دې دا ډسټنس باید څومره وي که نه یعنې څومره دا شیډو ته نه باید لرې وي ریفلیکشن لکه دا ټیکس باید لاندې یو انعکاس ولري همدې ته وایي ریفلیکشن ګوره دا ای لاندې ولیکل شو آی جی ایچ داسې نوټ زه هم چې ریفلیکشن هم مه ورته ورکوه نن شیډو هم مه ورته ورکوه نن او دې ته داسې وکړه ګلو افیکټس ورته ورکړه ګلو معنا شاته یو رنګ دې ټیکس ته واچوه کومه سي کلر لکه داسې دې ته ګلو افیکټ یا ګلو کلر ورته وایي که زه دې ګلو ته راشم دې ځای کې بیا د ګلو دپاره مختلف یعنې نور رنګونه هم چوز کولی شئ چې دا شاته رنګ چې کوم راځي دا باید کومه سي کلر دا کلر دې ځای نه بدلېدی شي لکه دغه سټایلونه چې دي موږ عموما عنوانونو ته ورکوو عام که داسې یو متن یو پیراګراف وي هغې ته موږ دا سټایل یا ډیزاینونه نه ورکوو لاندې راځي نمبر سټایلز نمبر سټایل مطلب دا دی اوس مثال موږ یو څه لیکنه کړې ده او په دې کې دننه یو څه نمبر راغی لکه مثال 7 8 9 7 6 5 وغیره موږ راځو دا نمبر سلیکټ کوو او دې ځای کې راځو نمبر سټایل ته او دې ته مثال ورکوو پروپورشنل اولډ سټایل دغه یو ډیزاین ورته ورکوو که تاسې دې ډیزاین ته وګورئ دې سټایل ته لکه دا عددونه که تاسې وګورئ که نه داسې مخکې وړاندې او وروسته داسې راغلل که ټیکس کې یو داسې نمبر راغی نو لکه په ټیکس کې به ډېر واضحه بیا معلومیږي چې دا څه دی یو نمبر دی اټس ا نمبر فیګر د نمبر سټایل نه مطلب دلته امدا دی چې دغسې یو سټایل تاسې د عدد ته ورکړي بل لاندې راځي لیټر سټایل لکه بعضې الفاظ راشي مثلا موږ لیکو فایټ نو دلته موږ ته پکار داسې ده چې دا اف او آی دواړه باید یو ځای ولیکل شي سره لکه تاسې دلته راشئ لیټرز دلته مثال سټنډرډ اونلی خو ګورئ په هر فنټ کې دا سټایل نه اپلای کېږي ښه زه بلته کالبري سټایل واخلمه ګوره دې کې دا اپلای شو فنټونه فرق کوي دا اف او آی سره څنګه ولیکل شو یو ځای یا مثلا موږ لیکو سټوډنټ نو دا ایس او دا ټي دا دواړه سره یو ځای ولیکه بس دا لیټر سټایل شو په دې کې بیا سټایلسټک سیټس چې دي لکه د تورو د حروفو سټایلونه پکې بدلولی شو لکه اوس په دې فایټ کې چې دی دا جی توری موږ سره
دوه شکلونو باندې لیکل کېدای شي. یو جی په دې طریقه لیکل کیږي او هغه بل جی کوم چې دی که نه هغه بیا دا بل شکل باندې لیکل کیږي. نو دې ځای کې بیا د بعضې تورو د بعضې حروفو سټایلونه چینج کیږي. دا سو ټیکس افیکټس. Add some flyer to your text by applying a text effect such as a shadow or glow. لکه تاسې دلته کولی شئ چې ټیکس ته یو ښکلا ورکوئ. څه پوښتنه خو نشته دی کې؟ اوکې راځو ټیکس هایلایټینګ. ټیکس هایلایټینګ دې ته وایي لکه اوس مثال موږ لیکو واټ ایز کمپیوټر او لاندې راځو بیا یو څه ټیکس لیکو. په دې کې اوس داسې یو ټیکس بعضې راشي چې هغه ډېر مهمه نقطه وي. نو موږ دلته نه یو کلر انتخابو او بیا د هغې نه وروسته بیا موږ هغه هایلایټ کوو. یعنې مطلب دا چې دا زموږ دپاره ډېر یو امپورټنټ ټیکس دی. نو د هایلایټ کولو دپاره بیا نو ډفرنټ کلرز دي. تاسې مختلف رنګونه او یوز کوئ په هایلایټینګ بخش کې چې د هر یو رنګ نه بیا ستاسې دلته خپل یو مطلب او هدف معلومي. نو کلر مینس اول خو دا سټاپ هایلایټینګ وګوره. اوس دا هایلایټر چې دی بس دا نور باید سټاپ شي، دا باید نور لرې شي. دا قلم شان چې راکړی دلته سټاپ هایلایټینګ باندې کلیک کوو نو هایلایټر بند شو. اوس چې دا کوم هایلایټینګ من کړی دی دا باید بیرته ختم شي، دا باید نارمل شي. نو تاسې به دلته راشئ نو کلر. نو کلر مینس چې هیڅ قسم هایلایټینګ دی نه وي. بل دې پسې راځي ټیکسټ یا فنټ کلر. لکه دا فنټ دی مثال دې ته موږ یو کلر ورکوو لکه ډارک ریډ، اونلی ریډ، اورنج، یلو. بس دا نو مختلف قسم رنګونه دي او بالکل پرنټیبل رنګونه دي چې که ته پرنټ وباسې همدې شکل باندې به دا پرنټ کیږي. مور کلر دې ته وایي چې لکه دلته خو ډېر زیات رنګونه شته، خو که ته وایې چې نه دا صحیح نه دي نو مور کلر ته راشه. په دې سټنډر رنګونو کې یو سټنډر رنګ انتخاب کا او د کسټم کې بیا هغه کلر کې لږ تیزوالی کموالی راوله. موږ کولی شو چې یو ټیکس ته ګریډینټ کلر هم ورته ورکو. ګریډینټ څه معنی؟ میکس رنګونه، یعنی یو څو کلرونه سره کمباین کوو. ایته به زه ورکمه ایریل بلیک. یو ګریډینټ کلر به دې ځای نه اول اپلای کو، هغې نه وروسته به راشو بیا مور ګریډینټس ته. مور ګریډینټس کې لکه زه دلته درېږمه یو رنګ زه دې کې مثال ریډ کلر اچومه، بل کلر فار ایگزامپل اورنج، بل دلته زه کلیک کوم فار ایگزامپل داسې کلر، بل دیزی کې زه کلیک کوم مثال. بس نو بیا هغه ډفرنټ رنګونه دي تاسې بیا جوړ کړي. دې ته ګریډینټ کلر وایي او دا هم پرنټیبل کلر دی، پرنټ کیږي. که موږ ورټیکل بیس یا ورټیکل طریقه باندې ټیکس ته کلر ورکوو نو طریقه یې داسې ده چې تاسې به آلټ ونیسئ. آلټ سره دلته راځو لکه دې ته موږ یو ټیکس کلر ورکوو فار ایگزامپل بلیک. بیا دلته نه آلټ نیسو، آلټ دا انتخابو، مثال دې ته یو کلر ورکوو ریډ او بس دا خو آلریډي ګرین دی. یعنی مطلب که چې ته آلټ تاسې ونه نیسئ
نو آلت نیولو نه بغیر که سلیکشن کو ټول پیراګراف سلیکټ کیږي او که چیرته آلت بٹن کیبورډ نه ونیسو بیا لیفت کلک سره دا سلیکشن کوو نو بیا وتا سره یو سایډ سلیکشن کیدی شي دی باندې پوه شوي اوکے ورپسې راځو چینج کیس چینج کیس معنا دا ده چې دغه ګوره اول راځي سنټنس کیس منګ تاسو په انګلیش کې وایو کنه چې د هر سنټنس اولنې تورې باید غټي کنه ځلی کما I am a student of computer science faculty. I love computer science because this education side is very important nowadays. اوس دا ما یو څو جملې ولیکلې In Afghanistan we don't have much technologies educated people. خو زه دلته راځم دا ټول پیراګراف سلیکټ کوم او زه ورته وایم چې په دې پیراګراف کې باید د هر سنټنس اول تورې باید غټ شي نو را به شو دلته سنټنس کیس ګوره آی غټ شو دلته آی لو دا آی غټ شو دلته ان کې آی څنګه شو ځکه پیراګراف کې چې ډاټ ولګو نو سنټنس ختم شي کنه سنټنس نو وروسته بیا بل سنټنس د ډاټ نو وروسته بیا فول سټاپ نو وروسته بل سنټنس شروع کیږي لوور کیس مینز چې نه ټول توري باید واړه ولیکل شي هیڅ ضرورت نشته چې غټ حروف دی پکې راشي ټول واړه باید ولیکل شي اپر کیس دی ته وایي چې ټول دی غټ حروف شي اوس یو وخت داسې راشي موږ ولیکو 6 ضیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساینس کمپیوټر ډپارټمنټ نو دا اوس یو عنوان دی نو ما ته غټو حروفو کې دا لیکل پکار دی زه دا به ورانوم بیا به د سره لیکم نه همدا به سلیکټ کو او دې ځکه به ورته ووایو چې اپر کیس نو همدا به راشي او کنورټ به شي غټو حروفو ته capitalize each word دیتا وای لکه اوس ما لیکلی ضیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساينس نو زه دا سلیکټ کوم او دې کې راځم لکه د هر ورډ اول تورې د غټ شي باقي نور ټول باید واړه وي دا ګوره ضیا ان کمپیوټر ساينس د دې هر ورډ اول تورې غټ شو ټوګل کیس دی ته وایي ټوګل کیس لکه زه لیکم کریشن ما اول تورې وړوکې ولیک او باقي مې نور خو په کار خو داسې نه ده په کار داسې ده چې اول تورې باید غټي او باقي نور باید سمالي نو تاسو به راشئ دلته به د ټوګل کیس باندې کلیک نو که چېرته د دې ورډ اول تورې سمالي باقي غټي نو دې به داسې وکړي چې اول تورې به غټ کړي او باقي به سمال لیټر کې ولیکل شي نو چینج کیس معنا دلته دا ده سنټنس کیس مینز چې په پیراګراف کې د هر سنټنس اول تورې باید غټي لوور کیس
چې څونه لیکنه شوې دا ټوله باید سمال لیټر کې وي. اپر کیس ټول توري باید غټ شي. کیپیټلایز ایچ ورډ په سنټنس کې د هر ورډ اول تورې باید غټ شي. او ټاګل کیس اول تورې که وړوکی وي هغه دې غټ شي او باقي دې که اول تورې وړوکی وي که نه او باقي غټ توري وي نو دې به څه وکړي همدا کار به سرچپه کړي. اول تورې به یې غټ کړي او باقي به نور سمال شي. بیا به ټول غټ شي. اوس ګوره ښه دا اول تورې غټ دی باقي واړه توري دي که نه که ته دې باندې د ټوګل کیس عملی اجرا کې دی به برعکس عملی اجرا کوي پوه نه شوې. او که داسې چېرته مثال اوس ښه افغانستان خو دا څنګه ته غواړې څنګه وکړي غټ غټ وډ دي دا اوس ښه ته څه خل غواړې ښه یا د ټول غټ شي ټول واړه شي صحیح. لور کیس همدا معنا ورکوي چې ټول توري دې واړه شي. یو اپر کیس همدا معنا ورکوي چې ټول دې غټ شي. او ټاګل کیس کې به اول تورې غټ شي او باقي به نور بس دلته هم ګډ وډ دغسې خبرې برعکس کړي. ښه ته به داسې نه کوې که نه کله هم داسې نه شي کېدی چې ته دومره کمپیوټر کنفیوز کړې چې یو ورډي ته اول غټ بیا وړوکی بیا غټ داسې چېرته کېږي. یا به غټ پکاري یا واړه یا به اول تورې وړوکې نور به غټي یا به اول تورې غټې نور به وړه کېږي. لکه انګلیش کې دغه رولز دي. ښه مخکې ځو انکریز فنټ سایز. لکه پرون هم دا ویلي وو آی تھنک چې د دې په تھرو د ټیکسټ سایز انکریز کېږي یعنې زیاتېږي. او بالکل شارټکټ مې ته پرون ښودلی و او دې ځای نه هم درس مونږ ویلی و انکریز او دې ځای نه څه شی کېږي ډیکریز کېږي. چا داسې پوښتنه شته؟